مسلمانانو ورونو نن 15 جمادی الثانی دی په دغه 22 جمادی الثانی باندې خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات شوه دی یعنی 22 جمادی الثانی د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د وفات ورځ ده محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیرت هغه باندې علماء کرامو مستقل کتابونه لیکلي دي انسان کداغه د ژوند او زندګۍ هغه جلکیان بیانې نو تقریبا په 15 جمعو کې دغه احاطه نه کیږي او محترم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د ژوند او د زندګۍ یو څو پهلو په دغه مختصر وخت کې مختصر الفاظو کې تاسو په وړاندې ان شاء الله العزیز ارس کوشش کوم چې ارس کوم محترم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په اسلام کې په سړو کې د ټولو اولنې مسلمان دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خلیفہ اول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشین او دغه خلیفہ چې موږ ورته خلیفہ بلا فصل وایو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ محترم د خپل نوم د اسلام راوړو مخکې عبد الکعبه به د اسلام راوړو وروسته د نامه بدل کړل شو د خپل نامه د عبد الله او کونیت د ابوبکر دی نن ډېر خلک دغه سیوی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خپل نامه نه پیژني بلکې د ابوبکر په نامه باندې هغه پیژندل شي ورنه خپل نامه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه عبد الله دم کنیت ابوبکر دی د پلار نامه هغه عثمان د کنیت هغه ابو قحافه دی دغه رنګ د مور نامه سلمہ بنت صخر د او کنیت ابو الخير د محترم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ابوبکر کنیت د ولید نو ابوبکر خپل معنی راځي د بکر پلار محترم علماء لیکي چې د ابوبکر و دغه کنیت وجه سره نو بعض علماء لیکلي دي و چون کې د بکر معنی د سحر نو ابوبکر معنی د سحر والا چون کې د ورځې ابتدا او شروع د سحر نه کیږي د دې وجه نه د هر خیر د هر نیکی بنیاد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شروع کیږي اسلام د ټولو اول بسړو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قبول کړی دی د دې وجه نور ته ابوبکر ویل شي دویم نمبر محترم زمونږ د دیوبند یو ډېر لوی عالم دی هغه مستقل کتاب لیکلی دی په خپل کتاب کې هغه ذکر کوي چې یو بله وجه ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د اسلام قبلولو نه مخکې یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د یوې زنانه سره نکاح شوی و چونکې دغه زنانه کونډه وه د هغه زنانه سره یو ماشوم ورسره و د هغه ماشوم نوم بکر و دغه زنانه ته ام بکر ویل کېده د بکر مور نو چونکې هغه ام بکر د بکر مور وه نو هغه ماشوم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه دغه بیبي نه و نو چونکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د هغې نسبت وشو ابوبکر یعنی د بکر پلار وبر محترم علماء مختلف وجوهات ذکر کړي دي خو د مشهور په ابوبکر سره دی دغه کنیت خپل نامه عبد الله ده دویم نمبر محترم ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام څنګه قبول کو تاسو وګورئ په سړو کې د ټولو اول اسلام قبلون کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی ماشومانو کې اسلام قبلون کې علی رضی الله تعالی عنہ دی په زنانو کې د ټولو اول اسلام قبلون کې خدیجه الکبرى ام المؤمنین رضی الله عنها د ابو ماشومانو په غلامانو کې د ټولو اول اسلام قبلون کې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دی او تاسو که سوچ وکړئ چونکہ زنانه به ولی اسلام نه قبلو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفاقت ورته نصیبو ښکاره خبره ده چې هغه اسلام قبلول یقینا کمالو خود دغه کمال نو څومره چې ابوبکر صدیق اسلام قبلول کمالو علی رضی الله تعالی په ماشومان کې اسلام قبول کړی دی
تاسو که د هغوی اسلام والا پس منظر وګورئ علي رضی الله عنه د 2 کالو په عمر کې و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د هغې ماشوموالی تیر شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د هغه تربیت شوی دی یعنې ژوند او زندگی د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې تېرېده لیکن کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت اعلان وکړو دی د خپل پلار نه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړی دی د چا په کور کې چې زما څه پرورش شوی دی ایا زه د هغه کلمه ووایم مسلمان شم ترې ورته ویل او د هغه کلمې پلار یې ورته ویل او د هغه کلمه ووایم مسلمان شم نو یقینا دغه اسلام قبلولم یقینا کمالو خو دومره کمال نه و چې څومره کمال د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام قبلولو تاسو که د غلامانو کې د زید رضی الله عنه ایمان قبلول هغه وګورئ نو یقینا اگر ابوبکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام و د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم و د نبی علیه الصلاة والسلام ماتحت ژوند او زندگی تیروله هغه به ولې اسلام نه قبلو لیکن محترمو یقینا د اسلام قبلولم کمالو لیکن دغومره د کمال او د شرف خبره نه وه څومره چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام او ایمان راوړل هغه قبلول کمالو ځکه ابوبکر نه خو ماشوم و ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه خو د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې و او نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام یا خادم و هغه په ځوانۍ کې و ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ډېر لوی تاجر و ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ډېر لوی مالدار و ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ سمجھ والا سړی و ابوبکر رضی الله عنه هغه و چې په معاشره کې دغه اسلام راوړل دا د کفر دپاره انتهایی خطرناک خبره وه کافرانو ته ناقابل قبول وه د دې وجې محترمو په اسلام کې د ټولو ناول ابوبکر اسلام قبلول دا لوی د کمال خبره او اسلام قبول کړی څنګه دی د غټ تاجر لوی تاجر لکونو دراهم او دنانیر ورسره او یقین وکړي کله چې اسلام قبول کړه دا ټول په رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړ د شام نه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ملاو شو د نبوت 3 کال تیر شوي دي د قرآن مجید آیات راغی وانذر عشیرتک الاقربین پیغمبر د خپل خپلوان رشتہ داران دیو ته دعوت د اسلام ورکه دیو ویروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سبب باندې خپل خپلوان راجمع کړل د دیو سره تفصیلی خبرې وکړې د سیرت کتابونو نقل کړي دي ورته اول ویلا لبست فیکم عمره ما پتا سو کې 40 سال زندگی تیر کړی دا الوجدتمونی صادقا ام کاذبا زم رشتونه به منتهم ک دروغجن دیو ورته بار بار لګیاو ولته موږ رښتونه بیا مونته صادقم بیا مونته امینم بیا مونته صفات د نبی علیہ السلام شروع کړه لیکن کله چې نبی علیہ السلام خپل نبوت او اسلام د دې مخې ته پیش کو او بس را پاسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د کارو گزارای کوي تشدد ور باندې کوي خیره ورته کوي تبل لك الهذا جماعتنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موقع په وینو کې سور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک زخمی کو لیکن ابوبکر صدیق تقریبا د سحر 9 بجو واقع ده په دې ورځ په دې شپه ابوبکر رضی الله عنه د شام نه تجارت چې په کوم سفر تللی د هغې نه واپس په دغه شپې را رسېدلی دی بیا چې د ماسپښین په دغه ټایم کې په خانه کعبې سره دغلتې د دې غونډه کېږي ابو جهل پکې دی په دې کې نور ډېر خلک پکې دي بحث شروع دی کپړه راغلی ده قیمت بسوي مارکیټ منډای اصول بسوي قافله به کله را رسېږي تفصیلات شروع دي په دې کې یو کس دی هغه پاسېدو حکیم بن حزام دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د خدیجه الکبرا خورایه دی یا بعضې علما وایي چې وراره دی لیکن د خورایي والا خبرې ته علماو سیرت نګارانو ترجیح ورکړي دی پاسېدو وله تجارت او د کپړې خبره خو به وروسته وکړو لیکن زما د ترور خاون هغه وایي زه نبي یم ما ته نبوت ملاو شوی دی بحث شروع شو ابو جهل ورته وایي ورته آو زم سحر په دغه مجلس کې خو موږ د خبره نه ده قبول کړي او د نبی علیہ السلام او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعلق دا د هغه وخت نه چې ابوبکر رضی الله عنه د 13 کال عمر کې او نبی علیہ السلام 20 سال عمر کې 2 کال په منځ کې فرق تعلق ملګرتیا دوستی د دې وخت نه د یو بل سره ډېر نږدې تعلق نږدې دوستی و او یقین مو کې دا دوستی او دا تعلق هغې ته ورسره ایمان قبلی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جان خپل مال خپل اولاد قربانی تر دې پورې چې هغه کله وفات کېږي نن هم د نبي علیه السلام سره یو ځای دفن د هغه رفاقت نه ختم شوی
جنت کې به مې یو ځای وي. دا رفاقت دې چې کله واورېده چې محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړی دی، د هر څه پرېښود پوړي روان شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوڅې ته راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام دروازه ټکوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته راوځي، تپوس کوي، د خبرې تصدیق کوي، تاسو رشته د نبوت دعوه کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او ما ته نبوت د الله د طرف نه میلاو شوی دی، ما د نبوت اعلان کړی دی، ما دغه خلکو ته دعوت ورکړی دی، د الله د طرف نه ما ته حکم دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس نه کوي چې دلیل سره، ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس نه کوي چې تاسو کومه پرشتہ راغلي دي، تفصيلات یې سری. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هیڅ قسمه دلیل مطالبه نه کوي، دا ورته نه وي تا باندې چا ایمان راوړی دی، خپل خاندان پتا سره ملګرتیا کړې ده کنه ده کړې، خپل خاندان کې پتا باندې چا ایمان راوړی دی کنه. ابوبکر صدیق یقینا صدیق دی، ورته وی لاس سره مخ کیږه، نبی علیہ السلام لاس سره مخې ته کوي، ابوبکر صدیق پغې کې لاس یګدي، وای ما ته کلمه وای زه پتا باندې ایمان راوړم. په هر موقع چې راغلی د ابوبکر صدیق رضی نمبر اول دی، هر موقع دا د ایمان راوړل واقع ول. تفسیرا علماء ذکر کړي، ما اجمالا ویل. او بیا تاسو وګورئ محترمو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی وخت چې نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړ، 38 سال عمر دی چې اسلام قبول کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ، 40 سال دور کې نبوت ملاو شوی دی. 3 کاله پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کیږي ته اوس د خپل نبوت اعلان وکړه، وانذر عشیرتک الاقربین، بیا عموما هغه دعوت شروع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابوبکر صدیق ایمان راوړ، قبول کړ، اسلام قبول کړ. اوس محترم تکالیف، اذیتونه، مشکلات ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره برداشت کړي دي، نو دا یو مستقل باب دی، په ګڼټو باقي کې خبره کې نه ختمېږي. لیکن که مختصرا تاسو وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوه صفا نه پس راځي، خانه کعبه سره ودرېږي، دې ځای کې د خپل نبوت اعلان کوي، خلق اسلام او ایمان طرف ته رابلي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی، خلق ور باندې راجمع کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزارونه کوي، په کانو باندې ولي قسمه تکلیف ورکی، تر دې چې د الله پیغمبر په ځمکه راوغورځو، په هغې باندې تشدد کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه شو، سملاستو چې څومره کاڼي راځي، څومره د امسا ګزارونه، د لاټۍ ګزارونه، د چوګۍ ګزارونه، د لرګو ګزارونه راځي، څومره د تورو ګزارونه راځي، څومره د سوکانو د خبو ګزارونه، لتو ګزارونه راځي، چې هغه ټول په ما لګېږي. نبي علیه الصلاۃ والسلام بچ کېږي. تر دې پورې سیرت کتابونو لیکلي دي د ابوبکر صدیق په پوزه باندې وینه راغله، په خولې باندې وینه راغله، سر وینه شو، ټول بدن زخمی شو. نور ملګري ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم میز نه وایستو، هغې د دار ارقم کور ته بوتلو. ابوبکر صدیق په دې حالت کې بېهوشه پروت دی، وینه بهیږي. د ابوبکر صدیق رضی الله خاندان والا خبر شو، بني تمیم دیو راغله. ابوبکر صدیق رضی مور راځي، پلار راځي، دیو چت کو کور ته راورسه. دلته د بدلې خبر شروع شو، بس شروع دی، بېهوشه پروت دی. مور یې ورته ولاړه ده، ام الخیر هغه ورته ولاړه ده، پی ورسره دي، شهاد ورسره دي، چې کله به زما به پریشانه ده، چې کله به بچی سر چوتۍ بېهوشۍ حالت نه به هوش کې راځي، چې دا پی وس کې حالت یې لږ برابر شي، زخمونه لږ ټکور شي، ځکه زخمونه انتهایي وینه روانه ده په دې وخت کې. لیکن د شپې سهیسه تېره شوله، ورځ تېره ده. کله چې ابوبکر صدیق سنه هوش کې راغی، مور یې خوشحاله شوله. مور ورته هغه خاندان خلک یې ولاړ دي، ترونه یې ولاړ دي، نور خلک ولاړ دي، هغه ورته پی پیش کوي، شهاد پیش کوي، ورته وایي دا وسکه، دا اخرى حالت د سره هغه د ټولو نه اول تپوس کوي، د شاد استعمالولو نه انکار کوي، د پی وسکلو نه انکار کوي. وجه سره تپوس کوي نبی علیه السلام چېرته دی او په څه حال کې دی، بدن زخمی، خاندان خلق را جمع، د بېهوشۍ نه په هوش په حالت کې راځي، اول تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته دی او په څه حالت کې دی. مور ورته په ژړا شوه، خولې نه اواز ووت، بچیه دا ستا څه حالت دی؟ ته په دې وخت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوې، بس که که نه ته خو دې حالت ته راغلی وه چې نه ورسېدې، په دې حالت کې هم ته د نبي علیه السلام نوم اخلې. هغه یو څیز خولې ته نه وروړي، اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ماته ووایي. مور ورته وایي بچیه مونږ ته څه پته ده چې چېرته دی، دغه حالات به څنګه معلوم کړو؟ مور ته وایي 2 کوڅې شاته لاړ شه،
هغه ځای کې د ام جمیل کور دی. د هغې نه معلوماتو کې رسول الله تر هغې پته وي. ابوبکر رضی مور راځي د ام جمیل نه تپوس کوي زما بچی په دغسې حالت کې دی، بدن نه زخمونه دي، وینې بهیږي، هغه اوس څه خوراک نه اخلي، هغه د خپل حالت نه دی خبره، د رسول الله د حالت تپوس کوي. رسول الله سم چرته دی، په څه حالت کې دی، خبره د راز هغې ورته ونه ویل، ما ته ونشته دی پته. ام جمیل راځي د رسول ابوبکر کور ته، ابوبکر ورته سر ورنږدې کوي، ستا مور راغلې وه، ما نه تپوس کوو، خو چونکې خبره راز ته ما ورته ونه ویله، ته تپوس کوې، هغه ورته ویل زه تپوس کوم. ویل رسول الله سلم د دار ارقم په کور کې دی. ابوبکر صدیق نو د هغه زخمونو حالت کې د هغې په اوږې باندې لاس ږدي، ځان پسې خپې راکاږي، زخمونو په حالت کې دار ارقم کور ته رارسېږي، دروازه ټکوي، شپه ده، تیاره ده، هلته په هغه کور کې ډیوه لګېدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکتو، دغه حالت یې وکتو، هغې ته یې وکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق نه پورې ته ورته تپوس کوي ابوبکر په تا دا څه شوي دي؟ بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ مبارک ښکلی کېنی. نبی علیه السلام ورته ابوبکر دا څه شوي دي، دا څه حالت دی ستا؟ او ورته د الله پیغمبر بس د تاسو دیدار چې مو وشو زما ټول تکلیفونه ختم شول. یقینا خپل جان په هر موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام باندې قربان، او ابوبکر صدیق شان یوازې وګوره. پلار ورته وایي بچیه، پلار ته نه وه پته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي سچا عاشق دی، د ده زړه ته ایمان او اسلام داسې کوز شوی دی چې دی بس ټول مال هر څه قربانول ده ته آسان دي، لیکن په رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمر تکلیف برداشت کول ته مشکل دي. دی خو چونکه ډېر لوی تاجر و، ډېر لوی مال او دولت ورسره ټول په نبي علیه السلام باندې قربان. پلار ورته وایي بچیه، ابو قحافه ورته وایي بچیه ته ټول مال په ده قربانوې. پلار یې خیال دا و چې که چېرته مطلب یې دا دی و څوک د یو لیډر ملګرتیا کوي که نه، مطلب یې دی پیسه لګوي، وخت لګوي، تکلیفونه ورسره، مطلب یې دی چې ما ته بس منصب میلاو شي. د پلار یې خیال دی، یقینا پلار د هغې حق دی چې په بچي باندې دغسې ګمان وکړي. ورته یې بچیه ته پیسه دلته لګوې نو دې ځای کې خو څه ده منصب میلاوېدو امید نشته دی، بیا پیسه خو په داسې یو چا خرج کړه لکه ابوجهل شو، بل شو، بل شو، په هغه چا باندې خرج کړي چې څه منصب خو میلاو شي، څه عهده خو میلاو شي. ابوبکر صدیق نو چې واورېدو خاموش شو، جړا ورته ورغله، هغه ته هم پته اوس د پلار زه سم پوهېږم. اوس د نبي علیه السلام خوا ته راغی، سترګو مبارکونه اوښکې لاړې، او د الله پیغمبر ته د خبره وړه زما پلار دغسې وي، زه پلار ته څه جواب ورکړم؟ په دې حالت کې قرآن راغی، وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قرآن مجید راغی، د ابوبکر صدیق رضو د قربانۍ ورکړي، خپل مال لګي، خپل جان لګي، زرد چې الله به دې د اور نه بچ کړي، یعنې اور به د ده نه لرې کړي. الاتقى د ټولو نه لوی پرهیزګار ابوبکر رضو یې دی قرآن، د ټولو نه لوی متقي، لوی پرهیزګار. الذي هغه یؤتي ماله یتزکا چې هغه مال ورکوي د دې لپاره چې پاکي حاصله کړي، تزکیه حاصله کړي. وما لاحد عنده من نعمة تجزى، په دغه چا احسان هم نشته چې د هغې بدله ورکوي الا ابتغاء وجه رب الاعلی. مال لګوي، جان لګوي، مطلب یې څه دی؟ دلته په فرش باندې پلار اعتراض کوي، د یو بل چا ذهن ته دا خبره راتلی شوه، د الله پیغمبر دې وخت کې خاموش و، قرآن راغی، د عرش نه د الله رب ذوالجلال قرآن راغی، وحی راغله، د ابوبکر صدیق رضی صفایي بیان الله، وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رب الاعلى. د ابوبکر صدیق مطلب صرف او صرف د رب رضا د منصب حاصلول دی. دا قرآن کې وحی د ابوبکر رضی مبارک، او د ابوبکر نو په شان کې مختلف آیاتونه د قرآن مجید نازل شوي. د ابوبکر صدیق صحابیت په قرآن سره ثابت دی، د ابوبکر صدیق جنتی کېدل په قرآن سره ثابت دی. د ابوبکر د صحابیت نه انکار کوونکې بلا شک و شبه قطعي کافر دی. ابوبکر صدیق ته کافر ویونکې، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګستاخي کوونکې، د ابوبکر صدیق د صحابیت نه انکار کوونکې، د هغه د فضیلت ته انکار کوونکې، د قرآن د نصوصو نه منکر دی، د قطعي کافر دی، مسلمان نشي. کوم شي چې نن دا خبره کوي
ابوبکر زه مطلب ملګرتیا شپږ ځلې لپاره کړې وه چې زه به د خلیفه جوړېږم. ما ته به مال ته خو ابوبکر ژوند وګوره راغلی د ډېر مال سره و واپس چې ځي یو څادر کفن هم نشته دی اوس په دغسې بادشاهت به مې سړی څه وکړي. یقینا د ابوبکر صدیق رضی الله فضایل انتهایی زیات دي محترم. رسول الله صلی الله علیه وسلم 27 جنګونه کړي 27 په دې ټولو کې ابوبکر صدیق رضی الله ورسره دی. په یو جنګ کې د عذر د وجې نه ابوبکر صدیق ور شاته نه پاتې شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په هر جنګ کې دی ورسره دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجه الکبرا رضی الله د وفات نه وروسته پریشان او خفه و ځکه دې بي ډېره وفا کړې و دیم خپل ټول مال د الله په پیغمبر باندې قربان کړو. دې بي تسلی ورکړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابوبکر صدیق چې پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله پیغمبره زه نور تام دغسې پریشانه لیدل نشم کړی نشم برداشت کړی نکاح تنظیم کوم ځای کې خپل کور کې ولور د وړو کې د وړو کالو د عایشه صدیقه رضی الله اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری شریف حدیث دی د عایشه صدیقه رضی الله تعالی تصویر جبرئیل امین د ریخمو په کپړه کې ماته راوړی خوله او ماته ولستا باندې کار حدیث سره کی دا د الله د طرف نه و. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د علم نشته دی اخو نه دی خبر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې عمر څومره دی 51 سال یو 50 کال د وو کالو لور هغه پیش کې د الله پیغمبر ته یقینا یو سره د خپل لور مستقبل ته موري د یو سره عموما عمر څومره 60 سال پورې وي 30 سال دا غینه پس د یو سال لور کونډه کی یقینا د سخت مرحله مشکل مرحله سره هغه ورته پیش کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وړو کې دا ورته نسبت خو به تاسو سره قائم شي ته په نوم بشي او چې به نو کالو ترسي بعض علماء خو لیکلي دي د بخاری کوم روایت ده دلته کاتب د غلطۍ د وجه غلطي شوی و د واده په وخت کې 9 کال عمر نه بلکې 19 کال عمر او بعض وینا د روایت صحیح ده کاتب غلطي دلته نشته ده د عربو په دغه دور کې چون کې بعضی پیزا موسم دغه سره تعلق وي التا انسان زر بالغیږي نو د عربو په دغه حالات په دغه ماحول په دغه موسم کې عموما د 9 کال په عمر کې ماشوم هغه بالغ کېده نو د بلوغ نه وروسته د 9 کال په عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته واده شو. دا هغه زنانه وه عایشه رضی الله تعالی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ژوند او زندگی تیر کړي د بلوغ نه پس اولنې نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیدل بغل چا نه لګیدل او صحابه کرام فرمایي کله چې مسله پیښه شو د المؤمنین رضی الله تعالی درته برابر ابوبکر ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي 1,45,000 صحابه نیم علم 1,45,000 صحابه د نبی علیہ السلام نے نقل کړي نیم علم عائشه رضی الله تعالی په واځي نقل کړي نبی علیہ السلام نو هم مستقل جدا موضوع د انسان بیا په خپل ځای ذکر خو عائشه رضی الله تعالی دا ډیر زیات فضیلت لري او یقینا دغه اولنی روایت مطابق د په 21 کال عمر کې په 19 کال عمر کې د کونډه شوی نو یقینا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اولاد قربان کړي دي د المؤمنین نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړ او تاسو ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مشرکین مکه ور بسکی دا په سر قیمت لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم سره غاری سور ته ځي سو کې رسول الله سره ابوبکر رضی الله تعالی د الله په حکم سره ابوبکر نو تر هجرت اجازه نه کیږي نبی علیہ السلام چې بخبل ځي هغه سورلې ته نبی علیہ السلام ته یوزان ته به راځي د کله د نبی علیہ السلام نه مخ کیږي پر غلاره کله روسته کیږي کله خې طرف ته کیږي کله ګس طرف ته کیږي نبی ته وسته وکړه د سکه د تجربه کم طرف نه خطر محسوسي کیږي د دې طرف نه دشمن خطر ده دې طرف نه دشمن پوری ته راغه طرف ته شي یعنی خپل ځان پېښ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره او کله چې غهر ته ورځي اول په خپل باندې ارسه ورته نوځي ارسه صفاقي به الله پیغمبر ته ورسه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر مبارک به داغي په پتون باندې پروت دی د رسول ابوبکر صدیق رضی الله او اعتماد څومره دی په غار کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی سره به چې په حالات معلومه عبدالرحمن رضی الله ابوبکر صدیق رضی زوی دی بار حالات معلومه ټول ورځ د شپې راځي دی ته حالات دغه رنګ د ابوبکر صدیق رول اسماء رضی الله تعالی د خوراک ته راول د غار ته ور رسو
د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام عامر ابن پوهیرا دی به بيزي ساتلی هغه به لوسلې په بې خوبه طریقې سره دی تر رسول گویا خپل باندې ور سره دی بچي لګیا دی هغه جاسوسي کوي حالات معلومه دی تر علی لوره خوراک ته راوړي غلام لګیا دی هغه بيزي سره په خوښه کې هغه پي راوړي د دین لوی اعتماد د الله د پیغمبر د صدیق اکبر د خاندان بل څه کې هجرت مر سره یوځي او محترم د غزوه تبوک په موقع باندې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چاندې اعلان وکړ تاسو به مون اوریدلی ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړو د الله د رب په دربار کې پیښ کړ ټول مال هیڅ پرې نه خو کور او بلومین عائشہ رضی الله عنها فرمایي بل ابوبکر صدیق نو یوستن واقع کړه ماته دې چې ستن پرته و ما تل پستن سکے ول الله پیغمبر د چاندې اعلان کړی دی ابوبکر دا نه وایي چې ابوبکر په کور کې یو ستن پاتې شي زغ ستن ګورم چې د الله د پیغمبر دربار کې پیش کوم چاند کې دې شری یو مجاهد د کپړو د ګندلو ضرورت پیښ شي د ستن باغ کې استعمال شي او بلکې تفسیر عزیزی کې نقل دی روایت ذکر کړی دی ام المؤمنین فرمایي په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ټول شپه اوړي راوړي پریشان دی او د شوی نه تهجد ټیم کې د تپوس کې ولې پریشان نه یم بابا جان ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم چاندې اعلان کړی دی د کور څخه ورکړی دي ستنه نه ده پرې زما په بدن باندې قیمتي لباس دی د دې یو غس په 32 درهم دی د خبر مناسب نه چې رسول الله د چاندې اعلان کړی د ابوبکر صدیق په بدن د قیمتي کپڑے وي سحر د بازار ته لاړو د ټاټ ارزانه کپڑے واغستا دا کپڑے خرڅ کړل د دې پیسې راوړي د الله د پیغمبر په دربار کې چاند کې پیش کړل او چې کله د ټاټ کپڑے واغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم است په دې وخت کې جبرئیل امین راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الله را لګلم ابوبکر باندې سلام وایي او ابوبکر نه تاسو کوي چې ابوبکر په دې حالات کې د ټاټ پجامو کې د الله نه راضي دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره وکړه هغه خوري نه و چخه وته الله پیغمبر دا خو ټاټ کپڑے دي ستا په رفاقت او ملګرتیا کې که زماره بدن نه چمړو وسته شي زب بیا د الله ناراضي یقینا محترم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د څومره خپل مال خپل جان خپل اولاد قربان کړي دي تاریخ کې محترم نه د دین مخکې د مثال پیش کېدی شي د دین مخکې د مثال هم نشته د دین رستم کله محترم د دې مثال هغه دنیا نه پیش کول شي نه پیش کېدی شي او چې وبات کی بچی ته وایي بچی دا د قدر کومه کپړه چې ما وسترم دې کې به کفن راکړي ورته نه کفن نوی کپړه به درته واخلو ورته نه نوی کپړه په دې علاقه کې غریب خلک دي دا به هغوی ته ورکړي زاسم د دنیا نه خورم نوی کپړه غل زینت چیز دی ما ته زینت ضرورت نشته ری بچیا هغه ورته خلیفۃ المسلمین خلق بسوي ورته نو بس هم د کړه قدر کپړه پدې کې هم پاک کې دفن شو او ابوبکر صدیق رضو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بیمار دی 21 نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کوي عائشہ رضی الله عنها مرو ابابکر فلیصلی بنا عائشہ ابوبکر صدیق ته حکم وکړ چې هغه په مسله باندې ودرېږي منځ وکړي هغه ته زما پلار خو بیمار دی ابوبکر بیمار دی او سقیم بیمار دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړي مرو ابابکر فلیصلی بالناس هغه ته یقبل الله الا ابوبکر الله زما په مسله باندې د ابوبکر نه علاوه د بل چا د ودرېدلو نه انکار کوي الله ته خو خلک زما په مسله سره ابوبکر ودرېږي 21 منځونه د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند او ژوندۍ کې هغه په مسله ابوبکر رسول کړی په دې وخت کې علي رضی الله شته حسنین شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان څخه چا اعتراض نه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هغه مخکې د بخاری روایت دی او بلکې فاطمه رضی الله عنها چې کله وفات شوه هغه راوړه علي رضی الله عنه او ابوبکر صدیق نو تاسو جنازه وکړه هغه ورته دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته استاد بیبي ته جنازه وکړه علي رضی الله عنه صبر مې وي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلې دي نبی علیہ السلام پر ملا ينبغي لقوم فيه ابو بکر اي امه
الله د رسول الله صلی الله فرمایلی دي مناسب نه دي د یو قوم د پاره چې باغی کې ابوبکر وي او بل څوک د امامت ته مخکې شي. دا مناسب نه ده. الله پیغمبر فرمایلی چې په کوم قوم کې ابوبکر موجود بل چا ته امامت حق نشته. ابوبکر مخکې شو. دا شیو کتابونو کې مشته. ترمذی شریف کې دا روایت موجود دی. علی رضی الله فرمایي الله پیغمبر فرمایي په کوم قوم کې ابوبکر بل چا ته نه مناسب چې امامت بیا دې مخکې شو. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د جنازه وکړه او محترم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 کال 3 میاشتې 10 ورځې د خلیفہ پاتې شوی دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مشابهت وو. نبی علیہ السلام عمر 3 کاله د دې عمر هم 3 رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ وفات شوی دی. د پیر ورځ وه تپوس یې وکړو سهار کې ویل نن د څه ورځ ده؟ ویل د پیر ورځ ده. ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شوی دی؟ ویل د پیر په ورځ وفات شوی دی. ویل امید دی چې زه هم د پیر په ورځ باندې به زما مثال هم وشي. هماغه پیر په ورځ وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو د وفات نه 15 ورځې مخکې تبه راغلی وه. دته هم د وفات نه 15 ورځې مخکې تبه راغلی وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې په سر درد زیات و. د ده په سر باندې مول درد زیات و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات د زهرو د وجې نه شوی دی. د ابوبکر وفات هم د زهرو د وجې نه شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زهر یهود ورکړي وو. ابوبکر ته یهود ورکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو یهودنی زنانه ورکړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو یهودنی زنانه د زهر ورکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غزار ورته په غوخه کې ورکړل شو. ابوبکر زتم په غوخه کې ورکړل شو. دا کامل تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قرآن وایي ثاني اثنين ابوبکر زو دویم وفات وکړي او یقینا د دویم نمبر په ایمان کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په تبلیغ کې ابوبکر نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په دین په نصرت کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په امامت او خلافت کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په روزه مبارک کې دفن کېدو کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په حشر کې د ټولو نه اول نبی علیہ السلام دویم ابوبکر دغه سي جنت ته هم د ټولو نه اول نبی علیہ السلام امتیانو کې به ټولو نه اول ابوبکر. نو محترم ابوبکر صدیق نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ اول دی. دا د نبی علیہ السلام اولنی خلیفہ دی. او محترم مخکې عرض وکړو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مناقب د هغې فضایل ډېر زیات دي انتهایی زیات دي. خو دی هغه و دله تپوس وشو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو ابوبکر ته څه خوښ دی؟ ستا تمنا سره خواهش دی سره دی څه وایي النظر الی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما د ټولو نه لوی خواهش هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته کتل. بس د ده لپاره هغه سخته لمحه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې د ابوبکر صدیق رضی الله نظر ونه لګي. او یقینا علما وایي کوم صحابي چې نبی علیہ السلام مخ مبارک ته کتلی دي هغه صحابي جوړ شوی دی. لیکن نبی علیہ السلام چې چا ته کتلی دي هغه صدیق جوړ شوی دی. د صدیقو په دې امت کې رد دغه لقب بهر محترم دغه مختصر سو الفاظ می ان شاء الله ورته بل محبت تفصیلی بحث وکړو چې ابوبکر صدیق نو قرآن مجید کې متعدد آیتونه د فضیلت کې نازل شوي. الله رب ذوالجلال د عرش نه د فضیلت بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي ما د ټولو خلکو بدله دنیا کې ورکړه سوا د ابوبکر نه د بدله ما دنیا کې نه د ورکړي الله به جنت کې ورته ورکړي. یقینا محترم د صحابه کرامو سره د دې خلکو دا زموږ رهنماګان دي. دا زموږ د دین بنیادونه دي. دا زموږ د دین ستنې دي. سره سم مناسبت تعلق د دې پوهه حاصلول پہچان حاصلول د هغوی سیرت کتل خپلو بچو ته ورښودل دا زموږ ستاسو فریضه ده چې دا وکړو. الله رب ذوالجلال دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا